د تنظیم چمکنی لخوا د ملک سهیل او د شیر محمد د اعزاز او کامیاب رمضان اکټیویټي باندې یو پروکار پروګرام منعقد شو. په دې پروګرام کې د سوکنو د سوشل ورک مختلف تنظیمونو نمائندگانو په خصوصي توګه باندې شرکت کړی وو. په دې موقع فضل من الله راغلي مېلمنو ته په خیر راغی وویل. مقررینو د تنظیم چمکنی په هلو ځلو باندې رڼا واچوله او د تنظیم چمکنی ستاینه یې وکړه او ملک سهیل او شیر محمد ته یې مبارکي ورکو. اصل کې زموږ د تنظیم چې ملګري دی دې نه مخکې هغه د بورډونو اکټیویټي کوله، بیا بیس کې پکې د رمضان والا اکټیویټي راغله، د فوډ پیکیجز. نو دا خو ډېره هیوي اکټیویټي وه، دې کې ټولو ځوانانو ډېرې منډې ترډې والې وي او موږ ته پکې ډېر ملګري داسې نورم میلاو شو، لکه زموږ د ګروپ ملګري جوړ شو چې هغوی موږ سره ډېره منډه ترړه والې وه. د ټولو تنظیمونو موږ سره کلي کې ډېر ښه منډه ترړه والې وه. ملک سهیل صاحب چې دی نو دا زموږ د تنظیم لپاره اوس لکه د کور کمیټۍ فیصله کړې وه چې دی به نایب صدر یې، ځکه چې وقار صاحب باندې ډېر زیات لوډ هم دی او بل دا چې لکه دا لږ تعلیم یافته هم دی او ډېر سارټ آوټ هر یو کار ډېر په ترتیب کوي. دی اکټیویټي کې موږ ته اندازه ولګېده او لکه د کار چې دی نو هغه ډېر د پن کاغذ د هر یو سیز ویریفیکیشن، هر یو سیز ټایم باندې ځای ته رسول، شپه ورځ یې کتلي. دا ورسره د شیر بابا د لږ چې شو د دوی ډېر زیات لکه په دې اکټیویټي کې ډېره منډه ترړه شوې ده او یو خو د دوی په اعزاز کې لکه یو ورکوټې غوندې ویلکم پارټي غوندې وه او بس دا دی چې چونکې روژه تېره شوې وه، پینډیمک و، اوس هم لا هلکه پلکه چلیږي او هغې چکر کې دی وي چې لکه یو ګیټ ټوګیدر کوو، خیر دی سوشل ډسټنسز هر یو څیز به خیال وساتو او په هغې بد سره دا پروګرام وشو. بس ملک سهیل صاحب زموږ د تنظیم فارملي اوس نایب صدر روبۍ ورځ تهیه کړې وه چې موږ به لکه په دې باندې داسې کیس په دغه نه ساتو چې لکه یو سړی صدر شي به حیاتي لکه هر چا له به موقع ورکوو، داسې ښه خالقان به یګ یګ را پیدا کېږي او دې سره به شاملېږي او هغوی به د تنظیم په خپل سر چلی. نن چې دا کوم زموږ پروګرام د تنظیم چمکنی زیر اهتمام وشو، د دې د جوړولو مقصد صرف دا یو چې کومه د تنظیم چمکنی اکټیویټي په رمضان کې شوی وه د فوډ پیکیجز باره کې، په هغې کې موږ سره بازار غړي ویلفیر ټیم، سوشل ورک ټیم او چمکنی ټي وي او دې نه علاوه د کلي نورو ډېرو مخیر حضراتو د کلي ډېرو شتمنو خلکو موږ سره ډېره مرسته او تعاون کړو. نو چونکې موږ ټول کلي داسې پروګرام ارینج کول موږ ته سوټ کېدل نه، نو هغې کې موږ صرف د بازار غړي ویلفیر ټیم او د سوشل ورک ټیم چې کوم مشران دي هغوی له دعوت ورکړو. موږ خپل ممبران چې کوم هغوی موږ سره ډېره مرسته او تعاون کړو، ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړې وې شپه ورځ په روژه کې په غرمه کې او ډېرې قربانیانې ورکړې وې. دغه اکټیویټي ډېره په ښه انداز باندې پیش کړې وه. نو موږ د هغوی د اظهار تشکر دپاره، د هغوی د شکریا دپاره د دې پروګرام انعقاد وکړو. دې نه علاوه موږ سره چې کوم د تنظیم نایب صدر ملک سهیل منتخب شوی دی، ورسره چې کوم شیر محمد بای دی هغه د کوهاټیانو زونل چیف مقرر شوی دی او د هغې په اعزاز کې موږ دا پروګرام منعقد کړی دی. او زموږ دا یو روټین روان دی د تنظیم چې کله پکې داسې میجر چینجز راځي، داسې غټ پوزیشن باندې چینجز کېږي، نو بیا موږ داسې یو پروګرام انعقاد کوو د هغوی د حوصله افزایي دپاره، د هغې د عزت افزایي دپاره. ټولو نه خو اول نعمت سلطان بای او د چمکنی ټي وي زه شکرګزار یم چې ماته د خبرو کولو موقع راکړه. زه د خپل تنظیم چمکنی بانی صدر فضل من الله بای او صدر وقار احمد صاحب او د کور کمیټۍ ممبرانو د تنظیم چمکنی او د تنظیم چمکنی د ټولو د ممبرانو د مینې، د محبت او د خلوص یو جهان مننه. دا چې کومې عہدې دپاره زما دی نومینیشن وکړو نایب صدارت دپاره، نو انشاءالله زه خپل چې کوم زما
څومره همت او طاقت دی او کومه ما جذبه ده، نو ان شاء الله زبا تنظیم چمکنی لپاره شپرز یو کوم او زبا برکور کوشش کوم چې تنظیم چمکنی لا دین دوګنی او رات چګنی په ترقی باندې ګامزن کم او ان شاء الله زما د خاندان او زما د فیملی پورا سپورټ بم تنظیم چمکنی سره او زبا ان شاء الله امید در رب نه ساتم چې د کلی زما څومره مشران دي امزولي دي کشران دي پای بم مون سره او زمون تنظیم چمکنی سره د مینې او د محبت اظهار کوي. په اخر کې د ملک کونډه لپاره خصوصي دعا وکړې شوه. نعمت سبحان، چمکنی ټي وي، چمکنی.